الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی من احدث في امرنا هذا چاچ په دین کې داس یو کار وکړو چې هغه د دین نه دی ما لیس منه فهو رد هغه رد مردود دی دغه کس کار دی دا د پیغمبر او د دین کار نه دی. په دې وخت کې په دې ورځو کې د اسراء او د معراج د واقعي ذکر او د هغې تذکیر او یادول او په دغې تاریخ باندې دغه شپه خول نفلونه کول روژې نیول او دا ترتیبات جوړ شوي دي. جماعتونو باندې لایټونه لګول په کوڅو باندې لایټونه لګول په ټي وي پروګرامونو کې ټول دغه یو خبره روانه او خلکو له دا سوچ ورکول کېږي چې په دې شپه نفلونو کې دومره اجر دی دومره ثواب دی په دې روژه کې دا ده او په دې کې هغه ده او په دې کې هغه دي. سوال دا دی چې انسان من حیث مسلم باید د عبادت او خپل دین ته د منسوب هر یو کار چې اخلي په دلیل باندې واخلي. دلته کتل پکار دی چې دلیل په دې باندې شته او که نشته. د اسراء او د معراج نه وروسته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی تیره کړې ده، صحابه ورسره زندگی تیره کړې ده، د هغه د وفات نه وروسته صحابه زندگی تیره کړې ده. آیا هغوی موږ ته داسې یو حکم کړی دی په دې باندې شته او آیا د اسراء او د معراج واقعه د دې دپاره وه چې دا شپه خلک یخ کړي او آیا په دې کې دا پیغام و چې د شپه کې تاسو ثوابونه وګټئ؟ دا یو سوال دی چې دې باندې ډېر زیات سوچ پکار دی. اسراء او معراج سفر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر او امت ته په دې کې هغه قدرت ښودلو هغه صدق نبوت ښودلو مشرکین مکه ته او د هغې نه وروسته چې څوک راځي ملحدینو ته هم او ټولو ته چې څوک د پیغمبر د نبوت نه انکار کوي، بل په دې کې هغه لوی نعمت الله رب العالمین دی امت له هدیه ورکړه چې هغه د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابي ده چې هغه مونځ دی. د دې مونځ باندې اهتمام باید هر وخت د انسان په زندګۍ کې وشي، نه دا چې په کال کې په یو شپه باندې نفلونو له زور ورکړی شي، روژه ونیول شي، خیراتونه او دیګونه او صدقات په د یو ورځ باندې شي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا داسې یو حدیث جوړ که او هغه دروغ و هغې پیغمبر ته منسوب که نو هغه د خپل ځان له په اور کې په جهنم کې ځای جوړ کړي. همدغه رنګه چا چې د ځان نه کار وکړه او دین ته منسوب که نو هغې له هم دغه کار رد دی، دا د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه دی. د الله نه دا دعا کو چې الله رب العالمین مونږ او تاسو له صحیح عقیده را په نصیب کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع را په نصیب کی او دغه محبت زمونږ او ستاسو زړونو کې واچوي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.